الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما قابل قدر ډیرو عزتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو رسول جمهور راځي د موږ احکامات او د موږ مسائل مون شروع کړی دي. د موږ فرایض د موږ مستحبات هغه بیان شو، خو ضروري دا محترمو د دین بعد پکار دا چې هر مسلمان مونږ کوي چې د مونږ په معنی باندې پوهیږي زه په دې مونږ کې څه وایم، او کله چې انسان په د مانځه په معنی پوهیږي دته په مانځه کې خشوع هم راځي او مزه هم راځي، توجه هم الله ته برابرېږي او دارنګي د شوقم برابري او دی به پوهیږي چې زه څه وایم نو دته بیا مزه حاصلېږي. یو انسان دی لګیا دی یو ماشوم په انګلیش کې یا پاڼه یاد کړی دی یا بل نظم یاد کړی دی، خو په یاد ورته یاد دي، خو دی به پوهیږي نه چې دا زه څه وایم. کاغه د خوشحالۍ خبرې دی به نه خوشحالېږي ځکه دی به پوهیږي نه، کاغه د خفګان خبرې دی به خفه کېږي نه ځکه په انګلیش ژبه کې دی ماشوم د پښتو ژبې والا دی. دا قرنګې مونږ عجم یو او مونږه عرب نه یو، او مونږ چې مونږ کو دا د مونږ دا په عربی ژبه کې دی، چونکه مونږ په عربی ژبه کې دی نو پکار دا چې هر یو ژبې والا دا مونږ په خپل ژبه کې دی معنا او ترجمه باندې ځان پوهیږي، چې په معنا او ترجمه ځان پوهیږي. محترم وعده د مونږ خشوع به کې همي او توجه به هم برابري او مزه به ته هم متملاويږي چې زه د رب ته ولاړم زه سویم زما د دې الفاظ او مقصد څه دی. نو په دې باندې ځان پوهول
دا د هر مسلمان دپاره لازم دي چې دې زه په مانځه کې څه ویم په دې پوه شي. محترمو مونږ لومبي نیت تړو، په نیت کې مونږ وایو الله اکبر. د نیت نه بعد نیت وتړل چې تکبیر اولا یا تکبیر تحریم مونږ ووي. الله اکبر معنی دا ده چې الله رب العزت ډېر لوی دی، د الله ذات د هر څه نه لوی دی. دا څومره ځمکې اسمانونه چې دي د دې نه الله ذات لوی دی. علماء کرام موږ ته مثال راکوي د قرآن د حدیثو په رڼا کې. فرمایي دا یو دنیا دا ځمکه دا چې راوالی پاس اسمان بره د اسمان داسې دی لکه په دې دنیا کې چې دا پاس اسمان دومره لوی دی لکه دا ځمکه چې څومره غټه ده او په دې کې دا دنیا کې دی او دا پکې یو بلورې غونډه کې ښکاري. د پاس اسمان په مقابله کې زمونږ دا دنیا دا ځمکه چې کوم باندې مونږ ګرځو دا داسې دی لکه په ځمکه چې بلورې پروت دي. دا پاس اسمان دومره لوی دی. بیا دغه شانتې اوه اسمانونه دي دقه رنګې اوه ځمکې دي. دا اوه ځمکې اوه اسمانونه چې راوالی دا الله رب العزت د عرش په مقابله کې داسې دی لکه یو بلورې چې دومره د الله رب العزت عرش دی چې په کوم باندې الله رب العزت جلوه افروز دی. فرمایي دغه عرش دومره لوی دی نو بیا سوچو کې د الله ذات څومره لوی ذات دی. د الله لوی ذات دی، ډېر لوی ذات دی. الله رب العزت موږ او تاسو ته د رب دا بړایي په اړه کې راواچوي چې دا زمونږ پړت ته ورکوده شي. د الله بړایي د الله ذات څومره لوی ذات دی. زما او ستا پټې کټې دا ورکوټې دی، تجارت ملازمت دا ورکوټې دی، الله ذات لوی دی. زما او ستا کاروبار دا ورکوټې دی، الله ذات لوی دی. زما او ستا شخصیت او جوسا خاندان عزت دا ډېر لوی ډېر ورکوټې دی، دا الله ذات ډېر لوی دی. موږ تاسو چې الله اکبر وایو نو دا ما ته په زبان حال سره دا خبره کوو چې ګوره دا څومره څه چې ما پرېښودل دا ټول واړه دي. کم ذات ته چې ودرېږم کم رب ته ودرېږم دغه رب د ټولو نه لوی دی. ما که پټې پرېښودی نو د پټي خالق د پټي مالک هغه رب دی د ټولو نه لوی دی، الله به رزق راکوي. ما کم کاروبار پرېښودو کم روزګار مې پرېښودو کم خلق مې پرېښودو الله د ذات دپاره د دې مانځه دپاره نو دغه رب ډېر لوی دی. مونږ تاسو ګورو سوچ وکړو د مانځه ټیم چې مونږ سره میلمه ناست دی مونږ مونځ پرېږدو او میلمه خوشحاله وو. مونږ یاره ډېر لوی میلمه راغلی و بس مونځ رانه پکې پاتې شو، جمع رانه پاتې شوه. نو محترمو دا الله اکبر چې ما تا ته په اذان کې مې ویل کېږي نو ما تا ته دا ښیي او دا وایي چې ګوره د الله ذات لوی دی. دا څه چې ته کې په څه کې کم دنیا کې ته اوسېږي دا کائنات د الله په مقابله کې ډېر ورکوټې دي. نو محترم منګه لومبي د الله اکبر په ذریعه باندې د الله د بړایۍ اقرار کوو. الله لوی ذات دی. الله اکبر. لاسونه غوږونو ته یوسو او بیا په نامه باندې وتړو. مونږ شروع کوو د سبحانک اللهم نه. مونږ وایو سبحانک اللهم. الفاظ هم صحیح کول پکار دي. سبحان نه دی ویل پکار. سبحان په با باندې په زبر نه وي، سین با په صبح. سبحانک اللهم.
مونږ لومبي د دې نه شروع کوو. سبحانك اللهم، پاکی د تعالی را اے الله، ته پاکی د هر عیب نه، د هر کمی نه، د هر نقصان نه. رب ته پاکی د الله ذات د هر کمزورۍ نه پاک دی. ما او تا باندې مرګ راځي، ما او تا باندې بیماری راځي، ما او تا باندې لوږه راځي، ما او تا ته د دنیا بلاشي ضرورتونه دي، د هغې تقاضې راځي، لوی بول واړه بول راځي. د الله رب العزت داسې ذات دی، هیڅ څیز ته د الله رب العزت په ذات باندې هیڅ چیز نقصان نه راځي، نه په خوب راځي، نه په پرکالی راځي، نه تا د باقی د بشری کې می تقاضی دي څنګه چې انسان ته داسې الله ته دې ضرورت نشته. موتا د دیوال نه اخوا سینونه د الله ذات د پاره دیوالونه حائل نشي جوړې دي، د الله ذات د پاره د واسمانونه حائل نشي جوړې دي د لیدو د پاره. الله رب العزت بصیر ذات دی. موتا خو سترګړندی شکا پری دي، د الله لیدل داس لیدل دي چې دغه لیدل کمیږي نه، خرابېږي نه، په دې کې کمی نشي راتلی. نو د الله ذات پاک دی، د هر عیب نه پاک دی. دا غي نه بعد مونږ وایو وبحمدک، او ثنا د ستا لپاره الله، تعریفونه دي ستا لپاره الله، تعریفونه د الله دي، ثنا د الله، تعریف د الله. محترمو ټول تعریفونه دا د الله د پاره دي، تعریف لایق صرف یو الله دی. او محترمو د دنیا د کم سيزونو چې تعریف تکې د دې دا راځي کېږي د الله ذات ته. انسان د جمعات تعریف کوي، کلی جمعات جوړ دی، دا الله جوړ کړی دی. دا پلانکی بندا کلی خبرې کوي، دا طاقت الله ورکړی دی. پلانکی عالم قابل عالم دی، قابلیت الله ورکړی دی. دارنګي د دنیا د سیسی تعریف کې دا تعریف د الله تعریف دی. دا ته بنده تعریف نه کې، د مخلوق تعریف نه، بلکې دا تعریف د الله تعریف دی. زګدار سے پیدا کړی الله دی. دا ګلکار تعریف کې ګلکار لا پوی الله ورکړی دا. که ترکان تعریف کې ترکان لا پوی الله ورکړی دا. که د زمکه د کلکوالی تعریف کې الله پکې کلکوالی اچولی، په غر کې کلکوالی الله اچولی، په مالوچو کې نرموالی الله اچولی. په هر چیز کې چې کوم صفت ته تعریف ته کې د دې لایق الله دی، ځکه دې خالق او مالک الله دی. نو دا اگر چې موږ تعریف د دې ظاهری چیز کو، بلکې تعریف دا د الله تعریف ته راضی کیږي الله ته. دا انسان الله پیدا کړی، دا ځمکه اسمان الله پیدا کړی، دا ستوري غرونه دریابونه الله پیدا کړی. کته د یو څه تعریف کې دا الله تعریف دی. فرمای مونږ په مانځ کې وایو وبحمدک، او ثنا او تعریف ته رب تعالی لپاره. بیا داغه نه بعد فرمای مونږ په مانځ کې سوایو وتبارک اسمک، او برکتی دی مبارک دی نومستا. الله ستانوم با برکت دی، دا الله نوم دا الله ذات ډیر با برکت ذات دی.
نومي با برکت دی برکتی نوم دی الله دا الله په نوم کې برکتونه دي او الله رب العزت دا ذات دی په هر څه کې چې برکت شي د الله ذات یې شي په دې کې دا برکت څه شي دا الله ذات یې شي دا الله ذات د یو څه نه برکت لري کول غواړي برکت پکې بیا ختم شي نه پکې الله په عمر کې برکت اچي ځواني کې برکت اچي مال کې برکت اچي پر رزق کې برکت اچي دنیا په مختلفو شیزونو کې الله برکت اچي موت اګورو برکت څه شي دی باز خلک وي یردا څه شي دی برکت دا څه بلا ده څه شي دی موت په دنیا کې ګورو دو قسم زناور دي یو سپی دی نیسوک وجنی علاوه د هغه سپینه چې لیونی شوی نه څوک سپینه وجنی ګرځي نیسوک علالی سیوا د لاهور د خلکو نه یا د کراچۍ د چاینا نه علاوه خو هغه لږ دي چې ته لږ شان دي سپي به وجني او خوړي به او تاسو ګوره خلک ساتیوم او بچی هم ډیر کیږي د ویس په بلاش بچ کیږي نسل الله ډیر پیدا کوي د یو سپه اته لسو شلم بچي اوس برکت څه شي دی نیسو کلالی نیسو خوري نیسو کو وجنی خو تاسو وګوره چرته د سپو کنډک په زرګونو سپي او په سونو سپي تاسو چرته نه لیدلی ا دې په مقابله کې بيزي او غوا او دې شزون ته وګوره الاله ولیکيږي هم خوړل کېږي هم او دارنګي نسل هم دومره نه زیاتېږي چې په کال کې یو بچی راوړي زیات نه زیات دوه ډېر زیات درې دي شي خو د سپی په شان دی ډېر بچی نه کېږي خو تاسو به لیدلي بلا شي د ګډو د بیزو یو کنډکې او رواني دې ته برکت وایي که نه په بعض چیز کې الله پاک برکت واچي نو په رزق کې برکت دي په عمر کې برکت دي ځوانۍ کې برکت دي بعض خلک په عمر کې بلا شي عمري چرته سړیتوب دو درې کاره پکې ونه کړي د بعضو خلکو عمرونه 50 او 60 او یای او دومره ډیر ډیر کارونه پکې وکړي برکت پکې هم د علماء دیوبند حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله دومره علمی کتابونه لیکلي دي مسائل ضروری خبره دومره لیکلي چې زما اونده کې تاسو اونده کې عام کس را پاسي او تاسو په دا غي ریډینګ کوي وایي نو هم به خپل عمر کې نشي ختمولي د علماء په بعضو عمرونو کې دومره برکت دي بعض خلک په اشکال او اعتراض هم کوي دا د دومره ډیر کتابونه لیکلي د په عمر کې برکت او برکت ما او ته په دغه شان شکل کې ښکاري محترمو دا الله په نوم کې برکت دی دا الله نوم با برکت دی وتعالى جدك او لوی دی شان ستا دا الله شان ډیر لوی دی دا څومره کائنات ګوري د دې پیدا کون کې الله دی
څومره څه چې څه په نظر راځي که څه نه راځي په نظر دا الله پاک پیدا کړي دي. د الله شان دومره لوی ذات دی. ولا اله غیرک، او د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. د عبادت لایق صرف یو الله دی. مونږ په مانځه کې څه وایو؟ مونږ پکې دقه وایو چې په دې ځان پوه کړو. بیا د هغې نه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه غواړم د الله په نوم باندې د شیطان مردود او رټلی شوي نه. شیطان مردود او رټلی شوی په څه باندې دی چې انکار د سجدې نه وکړو. الله رب العزت تو فرمایل وته وی شیطانا، ټول ته ویلو ملائکو سره ابلیسو چې تاسو آدم علیه السلام د سجده وکړي. موږ په ترجمه کې دا خبره کړې وم وا خو بیا هم کوو چې سجده اصل کې وا الله ته، څنګه چې اوس موږ کوو سجده الله ته کوو، خو طرف د څه شی دی؟ خانه کعبه طرف دی، د قبله طرف دی. نو دا قرانګي دا سجده الله ته وا خو طرف د آدم علیه السلام. داغه عظمت، داغه لوی او داغه شان چوته الله رب العزت چې د آدم علیه السلام څومره لوی شخصیت دی. څنګه چې موږ بیت الله شریف ته څومره په درناوي ګورو، یا قبلی طرف ته څومره د ادب او احترام د هغې مونږ کوو. احادیث مبارکو کې راځي قبلی ته به بغیر څه عذر نه خپې کیم نه، خپې به ورته نه اوږدی. بعضې کس اکثر سملي ملاستي یا ناستي قبلې ته خپې غځولي، داسې قبلې طرف ته نیغې کړي. نو قبلې ته خپې نیغول دام خلاف ادب دی. او دارنګه او تسمات کې نه به قبلې ته مخکې او نه به شاکې، تر دې پورې چې لاړې دوکې او قبلې طرف ته نه دوکې. څومره احترام کوو. عزتمندو عرض مې دا کوو چې شیطان ابلیس انکار وکړو او پاک انکار باندې الله رب العزت مردود کو. الله ورټو موږ چې وی رټلې شوی دی، الله دنیا ته راولېږه. بیا نو زه پناه غواړم د الله په نوم باندې، د الله په ذات باندې د شیطان رټلی شوي نه. بیا د هغې نه بعد مانځه کې مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې بخونکی دی او مهربانه دی، یا عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. دنیا کې عام مهربانه دی، دنیا کې په مسلمان هم مهربانه دی او په کافر هم مهربانه دی. کافر لم رزق ورکوي، مسلمان لم ورکوي. او خاص رحم او مهرباني چې ده نو هغه بیا آخرت کې د مسلمان باندې خاص مهرباني ده، جنت ته به داخلي، بخشش په وته کې د ګناهونو، او همیشه والا د خوشحالو ژوند به ورته ورکوي. او د کافر دپاره بیا هغه مهرباني نشته. نو خاص مهرباني د چا دپاره ده؟ بیا مسلمان دپاره ده. محترمو احادیث مبارکو کې راځي چې کله تاسو یو کار شروع کوئ نو په بسم الله باندې شروع کوئ، ورنه کم کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه بې برکته او لنډې پوچي. بیلکې چې څنګه خلک یو څاروي بیلکې بلې ښکاري که نه، نیمګړي.
مسلمان له پکار دي چې کم کارم کوي په دې باندې بسم الله وایي شروع بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې خاص مهربانه عام مهربانه دی په هر کار کې بسم الله پکار ده کاغه مونږه سملوم بسم الله ویل پکار دي کرا پراسوم بسم الله ویل پکار دي کہ دکاندار دکان کلاوي بسم الله دی وای کاریگر کار شروع کوي بسم الله دی وای په کار کې به برکت دي لک کار به ډیر ښکاری په لک ټیم کې به ډیر کار کیږي برکت به پکې حدیث مبارکو کې د بسم الله ترغیب ډیر مسلمان ته ورکړی شوی دی چې بسم الله وایي هر نیک کار نه شروع کول نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم مونږ چې روټۍ خورو بسم الله وایو بسم الله الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو پیر صحابه کرام ناستو یو صحابي روټۍ خوړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ ساعت بعد مسکی شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا صحابي تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما څه چلو شو چې مسکی شوې وجه تپوس یې وکړو نبی اسلام ته فرمایل تا پسې نه مسکی شوې بلکې تا اول بسم الله نه ویلي تا سره شیطان لګیاو خوراک دې سره کو او چې څنګه تا بسم الله وی بلکې شریعت مونږ ته وایي چې کله تاسو نه بسم الله په ابتدا کې راشي نو بسم الله اوله واخره ویل پکار دي پمیس کې را یاد شي فرمایي چې دوی کله صحابي دغه سی وی نو شیطان داغه نه پاسې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم پای باندې مسکیش شاه ولی الله رحمه الله یو خپل واقعا ذکر کړي یو پیر یو ملمر راغی ما ته روټه کې هو روټه ټیم روټه خوړله وی ما قتل چې روټه په خپل درستخان نه یو روټه چوتا شو داسې روټه چوتا شو داسې نه چا سره لاس جنگ دلې دي نه پکې سپاړ پړښتا نه پکې تار شتا اسم پکې نشتا او روټه چوتا شو پاوا شو بده کې ملما چې واغزر بسم الله اوله واخره وی بسم الله وی واپس راو ورځدم روټه یو غیبی اونده کې आवाज شو مونږ څوک لیدل نه چې مونږ د روټه وړله خو په بسم الله مو وی دا غي سره محفوظ پاتې شو شریعت معتاد دا طریقه خي چې کړه ته روټه دکینه او دو درې کسانی زیات کسانی نو لک شان د پتی زبان بسم الله وایا ترغیب د پاره د نور تم ور یادش هغه هم بسم الله وای تو کوشش وکړ د بسم الله سره هر کار شروع کو الله به کی برکت اچي نو مونږ چې مونږ کو مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې خاص مهربان دی او عام مهربان دی محترمو د دینه بعد بیا موږ سورۃ فاتحه وایو سورۃ فاتحه شروع کو الحمدلله الحمد ندی ویل پکار الحمدلله رب العالمین الحمد ټول تعریفونه لله خاص الله لرضی رب العالمین چې پالون کې دي د ټول مخلوقاتو ټول مخلوقات الله پالي داغه پالون کې دي په هر حال کې د الله شکر ادا کول پکار دي الحمدلله ویل پکار دي استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ڈاکٹر شیر شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ
هغه به یو جمله وي الحمدلله علی کل حال، په هر حال کې د الله حمد ویل پکار دي. صحت الله درکړي په دې الحمدلله وایا، چې د ګرځېدو طاقت دشتا ګرځي په دې الحمدلله وایا، کاروبار کې له 100 روپے ګټي په دې الحمدلله وایا، چې خوب درځي په دې الحمدلله وایا، تر پاسې دي مړ نشو دوباره الله جون درکو په دې الحمدلله وایا، چې الله اولاد درک الحمدلله وایا، تزوید او کلور د الحمدلله دی وایا. په هر حال کې د الله حمد د الله شکر ادا کول پکار دي. موږ وایو الحمدلله رب العالمین. ټول تعریفونه خاص دي چا لپاره؟ د الله لپاره. کوم الله لپاره؟ رب العالمین چې پالون کې دی، پالل کوي د ټولو مخلوقاتو پالل کوي. څومره مخلوقات چې دي د هغې پالل کوي. الله دې موږ تاسو ته د مونځ د باندې پوهې توفیق الله را نصیبه کړي.